بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 71 نمبر درس دی. د تیمم باب شروع شو. د تیمم بحث پکو نن ان شاء الله. دې نه مخکې د غسل بحث شو او د غسل نه مخکې د اودس بحث شو. څنګه چې قرآن پاک کې اول د اودس ذکر دی، بیا د هغې نه پس د غسل ذکر دی، بیا ورپسې اخره کې د تیمم ذکر دی. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم. په دې آیات کې اخره کې بیا تیمم بحث دی. نو دغه شان مصنف رحمه الله په ترتیب باندې، یعنی د قرآن سره د مطابقت د وجې نه اول د اودس ټول بحثونه وکړه، بیا ورپسې د غسل ټول بحثونه وکړه، اوس ورپسې تیمم شروع کوم. تیمم دا وایي څه ته؟ نو انشاءالله اول دا زده کوو چې په عربۍ کې تیمم څه ته وایي او بیا په شریعت کې تیمم څه ته وایي. نو التیمم تیمم ته موږ هم تیمم وایو لغتن. نو دلته د لغتن نه مراد ژبه ده، لغتن نه مراد ژبه ده، لیکن دلته د لغتن مطلب دی عربي ژبه، عربي ژبه. په عربی ژبه کې تیمم څه ته وایي؟ القصد. قصد معنی ده اراده کول، اراده کول. نو په عربی کې تیمم اراده کولو ته وایي، اراده کولو. سړی نیت وکړي، نیت کولو ته، اراده کولو ته، قصد کولو ته، قصد، نو هغې ته تیمم وایي. یقالو ویلی شي، ویلی شي تیممتو، تیمم، تیمما، تیممو، تیممت، تیممتا، تیممنا، تیممتا، تیممتما، تیممتم، تیممتی، تیممتما، تیممتن، تیممتو، تیممتو ما اراده وکړه، تیممتو ما قصد کو فلانن د فلانی، ما د فلانی اراده وکړه. د تیممتو ما اراده وکړه دا واحد متکلم صیغه ده، فعل ماضی ده. ما اراده وکړه فلانن د فلانی، د فلانی. ای دا ای چې دی د تفسیر د پاره راځي، دا د دې تیمم تو تفسیر کړی دی. ای قصدته، ای اوس د قصد د قصدتو دغه وکړه، ګردان وکړه. نو قصدتو معنی ده ما اراده وکړه، هو د فلانی. قصد یعنی ما قصد وکړو، قصدتو ما قصد وکړو، ما قصد وکړو. ها ضمیر د هغه، ما د هغه قصد وکړو، ما د هغه اراده وکړه. ټیک شوه. نو دی په د تیمم په عربی کې معنا ده قصد کول، اراده کول، نیت کول. نو اراده کول، اراده کول او قصد کول. نو یقالو ویلی شي تیممت فلانن، ما د فلانی اراده وکړه، ای قصدته ما د فلانی قصد وکړو. ٹھیک شو جی. او په شریعت کې څه ته وایي؟ و شرعا معنا ده په شریعت کې څه ته وایي؟ په شریعت کې، شریعت کې، په شریعت کې تیمم څه ته وایي؟ هو معنا ده هغه تیمم، هغه هو معنا ده هغه، یعنی تیمم. مسح الوجه، مسح مضاف ته، الوجه مضاف الیه ده. نو مسح معنا ده مسح کول، لاس راخکل، لاس راخکلو ته مسح وایي. مسح الوجه، وجه مخ ته وایي، په مخ لاس راخکل، مسح کول، مخ مسح کول. مسح مضاف ته، الوجه مضاف الیه دی. اول به د مضاف الیه معنی وکړي، بیا به د مضاف معنی وکړي. مخ مسح کول. والیدین او دواړه لاسونه، واو معنی ده او، ید یو ته وایي، یدین دواړو ته وایي. والیدین او دواړه لاسونه، دواړه لاسونه، یعنی مخ مسح کول او دواړه لاسونه مسح کول. ټیک شو جی. مخ او دواړه لاسونه مسح کول. ټیک شو. مخ په څنګه مسح کې؟ داسې پاکه ځمکه باندې به لاس ووخي او دا لاس به چې دی دا ګوتې به داسې میلو کې او داسې به ټول د خپل مخ کې د ګوته کې دا ګوته، دا کچۍ ګوتې به د پوزه کې هم داسې ورکوي، داسې به راکاږي. دا د مخ مسح شوه. بل ضرب به داسې ووخي، دوه ضربونه یې پکې. ها، یو ضرب به ووخي په مخ په لاس راکاږي، دویم ضرب به ووخي نو په دې یو لاس به هم راکاږي، داسې به راولي او په دې بل به هم راولي. ٹھیک شوه. نو دا یو ضرب صرف د مخ دپاره دی او یو ضرب د دواړو لاسونو دپاره دی. دې څنګلو پورې باید داسې مسح کې.
نو تا ته وایي په شریعت کې تیمم دغه ته وایي مخ او دواړو لاسونه مس کولو ته وایي. عن معنا ده نه. او سعید چې دی دا خاورې ته وایي، خوره. او طیب معنا ده پاکه خوره. بدل دی. عن معنا ده نه. الوضوء اودس، او معنا ده یا غسل. د اودس یا د غسل په بدله کې خلک دغه کوي، تیمم کوي چې اودس کې نو بس صرف تیمم وکړه، او که غسل کې نو تیمم وکړه. خو دا خو پکې شرط پکې شته. ګورې دا کله چې کله اوبه نه وي، یا ته دومره بیمار یا د دشمن د وجې نه، یا داسې یو درنده ده چې د هغې د وجې نه ته اوبه نشي استعمالولی، ټیک شوه، تا ته نقصان رسیږي، نو بیا په دې حالت کې تا ته د اودس دپاره د تیمم اجازت شته. یا دغه شان د غسل نشي کولی او د غسل د باندې فرض شو، نو ته چې دی ته به اوس څه کې چې ته اوبه نشي استعمالولی، عذر دی درته، تکلیف دی درته، بیمارېږي، تا ته نور تکلیف رسیږي، نو ته به په دې حالت کې بیا تیمم کې. نو تیمم طریقه مې راته ښوده. نو تا ته وایي هو معنا ده د تیمم مسح الوجه والیدین، د مخ او د دوانو لاسونو مس ته وایي. عن سعید طیب، عن حرف جر دی، سعید موصوف دی، طیب صفت دی. نو پاکې خاورې نه، پاکې خاورې باندې دغه کول، د مخ او د دوانو لاسونو مسه کول. بدلن معنا ده چې دا بدل دی، نائب بدل دی. عن الوضوء او الغسل، د اودس یا د غسل بدل دی، ٹھیک شوه. چې اودس یا غسل په اوبو باندې کې او اوبه نه وي یا تا ته تکلیف وي، نو د هغې بدل شته دی، نائب یې شته، ته بیا تیمم وکړه. خو کله عند فقد الماء، عند معنا ده په وخت، فقد معنا ده فقد الماء د اوبو کموالی، د اوبو کمی، او معنا ده یا تعذر دشواری ته وایي، مشکل ته وایي، مشکل یا عذر ته وایي. استعماله، استعمال ته وایي. او دا ها ضمیر اوبه یادوي، هغه، دا ها معنا ده هغه یعنی اوبه، ټیک شوه. نو تا ته وایي چې په شریعت کې دا تیمم څه ته وایي. نو په شریعت کې وایي مخ او دواړه لاسونه په پاکې خاورې سره مسه کولو ته، مخ او دواړه لاسونه پاکې خاورې سره، عن معنا ده سره، پاکې خاورې سره مسه کولو ته تیمم وایي. خو دا چې دی دا بدل دی، دا بدل دی عن الوضوء او الغسل، د اودس یا د غسل. یعنی چې اودس یا غسل کې نو عند په وخت باندې فقد الماء، د اوبو د کمی په وخت، یا د اوبو په استعمال کې درته عذر وي د بیماری د وجې، یا د دشمن د وجې، یا د درندې د وجې، تا ته څه عذر دی چې تا هغه اوبو له نشي تللی، ته په هغې باندې اودس نشي کولی. لکه مثلا چېرته نالۍ لښتۍ بهیږي او ته وایې چې یاره دغې لښتي باندې اودس کومه، او خو هلته کې یا دشمن دی اولی، یا چې دی څه درنده وي، ازمری وي، دغه شانتې سپی وغیره خطرناک چې هغه تا باندې حمله کوي او نقصان در رسوي، یا تا ته داسې بیماري ده چې ته اودس په اوبو نشي کولی یا غسل په اوبو نشي کولی، که کې نو ته بیماریږي، نور هم مرض دې زیاتېږي، نو دې ته عذر وایي، تعذر ورته وایي، مشکل وخت ورته وایي، عذر ورته وایي. نو د عذر په وخت کې یا چې اوبه کمې وي یا اوبه نه وي، اوبه نشته دی، په میلیونو کې اوبه نشته، خوا او شا کې دي، نو او د مونځ وخت دی، نو دغه وخت کې به بیا ته په خاورې سره، په پاکې خاورې سره تیمم وکړې. ځکه اول به د اودس او د غسل په اوبو سره دا خو بهتره ده، که اوبه نه وي نو اودس یا د غسل د هغې نایب چې دی بیا تیمم دی.
یعنی د هغې که دغه نه وي نو بیا به تیمم کې نو تیمم دغه دی چې په عربۍ کې قصد او ارادې ته وایي او په شریعت کې مخ او دواړه لاسونه په پاکې خاورې سره مسح کولو ته تیمم وایي خو وایي دا د اودس او یا د غسل بدل دی په کم وخت کې چې کله اوبه نه وي او یا د دې اوبو استعمال کې تا ته عذر وي بیماری وي یا د رندې یره وي یا د دشمن یره وي نو په دې حالت کې بیا ته به تیمم کې نو انشاءالله مخکې سبقونو کې بیا د تیمم طریقه وایو تیمم کله فرض شوی و د هغې به انشاءالله واقعي وایو نو راتلونکي درس پر اجازت والو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام